عزتمنو مسلمانانو وروڼو، نهم کال له هجرت او د رسول الله صلی الله علیه وسلم د تبوک نه واپسی د هغې تذکره بیان شوې وه. رسول الله صلی الله علیه وسلم د رمضان په ابتدا کې یا د شعبان په آخر کې مدینه منورې ته واپس راورسېد. په رمضان کې د طائف علاقې د ثقیف د خلکو یو وفد رسول الله صلی الله علیه وسلم څخه مدینه منورې ته رالو. دا خلک د دوی تعارف مخکې شوی و چې دوی په رمی کې په غشو ویشتو کې ډېر ماهر و، ډېر جنګجو خلک و، دوی په اسانه مسلمانېدل نه. او دغه سلسله کې د فتح مکې نه پس غزوه حنین، غزوه طائف، غزوه اوطاس په یو سفر کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم دا درې واړه غزوات واقع شوي. سره د هغې د طائف خلک هغوی اسلام قبول نه کو. رسول الله بعضې کسان چې د چا په قسمت کې وغه مسلمانان شو. رسول الله صلی الله علیه وسلم چې د هغوی محاصره ماته که د قلعه، نو چا ووی چې یا رسول الله دې خلکو ته بددعا وکړئ. پیغمبر علیه الصلاة والسلام د الله پیغمبر و او الله جل شانه د وحی په ذریعه کله خپل پیغمبر ته ووی، خبرداری کی، مطلعی کی چې چا د پاره بددعا کول مناسب دی، چا ته نه. موږ ته پته نه لګي. رسول الله صلی الله علیه وسلم د بددعا او د خیرو په ځای دا الفاظو فرمایل: اللهم اهد ثقیفا وأت بهم، اللهم اهد ثقیفا وأت بهم. اے الله دی ثقیف ته هدایت وکړي او دی راولي. رسول الله صلی الله علیه وسلم چې د تبوک د سفر نه کله واپس شو نو دا وفد رالو او د دې سبب او باعث دا ګرځېدلی و چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم د غزوه تبوک نه مخکې کله د حنین نه واپس رالو مبارک مدینه منورې ته. نو مدینې ته لا را رسېدلی نو چې د ثقیف یو غټ مشر، د هغوی سردار، د هغوی مطاع، د هغوی مقتدا، عروة بن مسعود الثقفي د رسول الله صلی الله علیه وسلم پسې رالو. او دا هغه کس دی چې صلح حدیبیه کې هم دی راغلی و. رسول الله صلی الله علیه وسلم سره خبرې اترې شوې وې. د ده تذکره په غزوه حنین کې هم شوې وه. او دی داسې کس و چې د طائف خلکو هم د ده خبره منله او د مکې خلکو هم د ده خبره منله. او د عمر په لحاظ سره دی په هغوی کې مشر و. رای مضبوطه رای لرله، سرونه ډیر زیاتی کله کله، لیکن صلاح استعداد والا خلق، قابل افراد دا کم وي او نن سبا ډیر کم دي چې هغه مضبوط رای لري، ثاقب رای لري، د هغه سوچ، د هغه عقل، د هغه فکر هغه ډیر زیات اعلی وي. بیا چې کله دغه سوچ او عقل پاکیزم شي په ده کې ډېر لوی خیر داسې افراد مخکې ډېر و نن سبا کم دي.
نن سبا حالت دا دی دا چک مه پورته کوئ دا ښکته کوئ دا مشر چې راشي نو بیا ښکته کوي نن سبا حالت دا دی چې کوم سړی هغه په عصري علومو کې مخکې دی نو هغه هوښیار سړی زیرک سړی تجربه کار سړی ګڼلی کېږي بیا په هغې کې هم نه بلکې چې صرف د پیرنګي ژبه چاته ورځي انګلش دی بیا په معاشره کې ډېر هوښیار سړی او وړاندې سړی ګڼلی کېږي او بیا د غلامۍ سوچ په مسلمان باندې دومره عام دی زمونږ په علاقو کې مورنۍ ژبه د هر یو کس خپله خپله ده چې د مورې کومه ژبه ده هغه د ده ده زمونږ په ملک کې زمونږ په دې علاقو کې په صوبه سرحد کې اکثریت پښتو ده بعضې ځایونو کې پنجابي ده بعضې کې سندي ده بعضې کې بلوچي ده بعضې کې بروهي ده بعضې کې هنکو بعضې کې مختلف لغات دي چونکې انسان د مور په غېږه کې لوی شي نو لومبی د هغه خپله مورنۍ ژبه زده وي او دا زده کول پکار دي او خپلو بچو په تربیت کې د مورنۍ ژبې خیال ډیر زیات وساتئ که چېرې ګډه وډه ژبه دې ورته وښولی یو لفظ د یو وي بل لفظ د بل وي بل لفظ د بل وي نو کله به هغه ته خبره کوي هغه ګوګشتو به نه پوهېږي یو ژبه کې په ابتدا کې د هغه تعلیم د هغه تربیت هغه چې کې په مورنۍ ژبه کې او پکار دا ده چې کوم خاندان او کوم قوم کې کومه ژبه ویلی کېږي نو د ماشومانو مور هم د هغې ژبې سره تعلق وي ګنې د ماشومانو ژبه هغه ګډه وډه شي دویم زمونږ قومي ژبه هغه اردو ده د ملک پوره ملک په سطح باندې هغه لغت اردو دی پکار دا ده چې زمونږ کچرۍ زمونږ عدالتونه زمونږ قضا زمونږ دفاتر د ملک چې د هغې بیرون ملک سره تعلق نشته هغه اردو وي ټول کاغذي کاروایی زمونږ هدایات زمونږ د لارې نښې نښانې د ټولې په اردو کې وي دا د ملک سره د عدم محبت دلیل دی نفرت دی چې سره د دې چې زمونږ قومي ژبه اردو ده لیکن هلته اردو نه استعمالي او د افسوس خبره دا ده چې نن سبا د چا پلار مړ شي پلار هغه چې پیغام استوي چاته نو هغه هم په انګلیش کې استوي مونږ ولیدل په خپلو سترګو ته به یې دلته په دې ملک کې ټول انګریزان پاتې کېږي حالانکې ستا د قام قبیلې خلک چې ته د پښتنو په علاقه کې پاتې کېږي نو پښتو وایي چې ته پنجاب کې پاتې کېږي نو پنجابي وایي چې ته د هنکو علاقه کې پاتې کېږي نو هنکو وایي بیا ملکی سطح باندې تم چاته پیغام استه نو اردو ده په اردو کې واسطه لیکن د پلار او د مور او د عزیز رشتہ دار د انتقال خبر هم دومره سوچ زمونږ مخدوش دی د غلامۍ ذهن دی چې هغه په انګلیش کې استولی کېږي حالانکې دلته انګریزان نشته د دې ملک خلق دی بهرحال دا عروة بن مسعود الثقفي هغه زمانه کې د کوم یو قوم کس چې به د هغې قوم تهذیب د هغې ثقافت د کفر او شرک په زمانه کې هم د هغې علاقې به بیا په اسلام کې هم دغسې ده زمونږ خوږ پیغمبر صلی الله علیه وسلم قرآن کریم گواہ دے وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین ہم نے آپ کو پوری دنیا کے اقوام کے لیے رحم بنا کر بھیجا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم د ټولې دنیا د بر اعظمو دپاره پیغمبر
د ساوث امریکا، نارت امریکا، ساوث افریقا، نارت امریکا، ویسٹ امریکا، شمالی، جنوبی، وسطانی، دا ټول براعظمونه، یورپ، ایشیا، آسټریلیا چې څومره دي، رسول الله صلی الله علیه وسلم د ټولو دپاره پیغمبر دی. او په دې براعظمونو کې په یو براعظم کې خدای خبر چې په څومره زرګونو ژبې به ویلی کېږي، لیکن د الله رسول ته صرف یو ژبه ورتله، عربي، بله ژبه یې نه وه زده. بعضې روایاتو کې یو نیم ټکی د فارسی راځي. حضرت سلمان فارسی رضی الله عنه یو ځل خېټه کې درد و. رسول الله صلی الله علیه وسلم زمونږ خوږ پیغمبر ته الله جل شانه ډېر عجیبه اخلاق ورکړي وو، کمالات یې په باندې ختمه کړي وو. او د رسول الله صلی الله علیه وسلم په طبیعت کې به انقباض نو، انبساط بو. پیغمبر علیه السلام به د ملګرو سره کله کله ټوکې وشتم کولې. بعض صحابه ورته وی چې یا رسول الله انک تداعبنا، آپ تو ہمارے ساتھ دل لگی کی باتیں بھی کرتے ہیں، تاسو خو موږ سره ټوکې کوئ کله کله. ویچ فرمایل چې او زه کوم، خو زه د چا حتک او توهین نه کوم او دروغ نه ویم. او دې کې تعلیم امت ته دی چې کله ټوکې کوئ نو د دې دوو څیزونو نه به ځان ساتئ، چې د سړي سپکاوی ونی شي په مجلس کې، او دویم دروغ پکې ونه. دروغ ډیر خطرناک شی دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې زه داسې کوم. نو یو سړی یو ځل راغلو، وی چې یا رسول الله ما ته اوښ پکار دی، زما علاقه لرې ده، ما ته اوښ راکړه. پیغمبر علیه السلام ورته وفرمایل وروره د اوښې بچی در کوم کاخلی. ورته وی چې یا رسول الله د اوښې بچي بس زه کوم، زه خو یې دې دپاره غواړم چې زه پې سور شم، هغه خو په ما سوري. ورته وفرمایل هل تلد الابل الا النوق، هل تلد الابل الا النوق، یہ اونٹ کہاں سے پیدا ہوتے ہیں، یہ تو اونٹنیوں کے بچے ہیں. د اوښان چې دي غټ غټ دا خو هم د اوښو بچي دي. که سړی سپین ږیری هم شي، مور یې ژوندی وي، پلار یې ژوندی وي، پلار یې ژوندی دی، مور سره کینې نو مور ورته وي بچی، نو د مور دپاره خو دی هغه شان بچی دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم دغه ټوکه صحابو نقل کړي ده، احادیثو په کتابونو کې درج ده، لیکن رښتیا دي پکې او د چا حتک او توهین پکې نشته. یو زنانه وویل چې یا رسول الله ما ته دعا وکړئ چې جنت ته لاړه شم. وی فرمایل چې بوډۍ به جنت ته نه ځي. هغه بوډۍ ډېره خفه شوه او داسې په ویر باندې واپس شوه. نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایل چې دا واپس کوي، واپس یې کړه. وی چې بوډۍ به په بوډاتوب کې بوډاوالي کې جنت ته ځي، دا به جینکۍ وي، ځوانانې به وي، نو جنت ته به ځي. جنت ته چې ځي په هغې کې به د ټولو عمرونه هغه ځوانۍ کې وي، داسې به د عمر او د ژوند په عمر کې وي چې هغې کې انتهایی جوبن کې وي انسان، جسم، اډوکي، بدن، دا ټول قوي، چې څوک بوډا مړ وي او که ماشوم. بهرحال رسول الله صلی الله علیه وسلم عربي نه علاوه بله ژبه نه وه زده. هغه زمانه کې د کسرا سره خط و کتابت شوی، دعوت یې ورته استولی دی، رومیانو ته دعوت استولی دی، د حبشې خلکو ته دعوت استولی دی، د ټولو خپلې خپلې ژبې وي. او رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته خط استولو، ترجمان به هلته ترجماني کوله. د هغه په محل کې به د عربۍ خط لوستی کېدو. د الله جل شانه د کلام د قرآن کریم ژبه، د رسول الله صلی الله علیه وسلم لغت، هغې کې به خط و، هلته به ترجماني کېده. زه دلته نه خط لیکم نو هغه په د بل په ژبه کې ولیکم، هلته نه ما د هغه هر څه په ځان باندې ومنل، خپل غلامي مې تصور کړه. یو دوه ټکي راځي په فارسۍ کې او یو په حبشۍ ژبه کې. یو ځل یو کمیس چرته راغلی او ډېر مزېدار و، یو ماشومه جینۍ وه، رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل هغې ته آواز کوي، هغه یې راوغوسته او هغې ته یې چې کوم دی نو هغه کمیس ور واغوستو. بیا چې هغې ماشومې کمیس واچولو نو پیغمبر علیه السلام فرمایل سنه سنه،
دا سن بخاری شریف کې حدیث ته دا د حبشي ژبې لفظ دی او ته فرمایل چې څنګه خشتخ کاری دی ماشومې سره دا هر چا د زړه خبرې به کولې ماشوم سره به د ماشومانو جبا نبی کریم صلی الله علیه وسلم شروع چې دا ماشوم خوشحال شي حضرت سلمان رضی الله عنه د فارس او جبه فارسی و نو د حضرت سلمان فارسی رضی الله عنه خېټه کې درد و پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته پوسټ لاړو نو داغه په جبه کې او فرمایل شکمت درد ستا خېټه کې درد دی دا یو ټکی راځي حالانکه خپل جبه عربي او فصیح او بلیغ عربي به استعمالول عرض می دا کولو چې دا انتهایی غټیا پنده دا ذلت تذلیل له او د مخلوق په مخ کې او بیا د اغیارو په مخ کې چې سړی دا غي سيزونه اختیار کړي په دې فخر هم کوي نو عروه ابن مسعود دا د قوم مشرو دیرالو چې څنګه رسول الله صلی الله علیه وسلم د طائف نه واپس شو عروه ابن مسعود الثقفي د پزړه کې ایمان او د اسلام محبت پرېوتو د طائف نه دیم را روان شو رسول الله صلی الله علیه وسلم لا مدینه منورې ته نور رسیدلې چې دې ورسېد عروه ابن مسعود وی چې یا رسول الله زه مسلمانېږم دا دومره هوښیار او زیرک سړی پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته دا مو فرمایل چې زه مسلمانېږم خو زه واپس ما ته اجازت راکړئ مسلمان شو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ورته فرمایل چې ګورې قوم به دې پرې نه دي تا به وجني انهم قاتلوک عروه ابن مسعود ورته وویل چې یا رسول الله زما قوم خو ما سره دومره محبت کوي چې دومره د هغوی د خپلو بچو سره محبت وي او زه ورته دومره محبوب یم چې دومره بچا ته عذرا او پیغله جینۍ هم محبوبه ني لکه څنګه چې زه هغوی ته محبوب یم ما به څنګه وجه بهرحال دی لاړو طائف ته چې څنګه رالو د مؤمن او د مسلمان دا خاصیت دی چې دی که دننه ایمان راشي دی بیا وایي چې دا خیر دی خور شي بل ته دی مرسي دی چې کله خپل علاقې ته راغلو نو خلکو ته یې ووایي د اسلام دعوت یې هغوی ته ورکو خپلې بالاخانې ته وختو خبرې مه کوئ خدای مو خبرې مه کوئ د اسلام دعوت یې ورکو چې مسلمانان شئ نو چې څنګه دا خبره وکړه نو غیر چاپیر نه په د غشو باران شو نو عروه ابن مسعود یو غشي باندې ولګېدو او مړ شو چې کله پرېوتو زخمی شو خلکو ورته ووایي چې څه د سره وکړو ورته وی چې کوم مسلمانان د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره شهیدان شوي په حنین کې هغه مسلمانانو قبر سره خوا کې ما خښ کړي وی بدله مالی دا شهادت ته او دا کرامت ته اعزاز دی دا الله د طرف نه ماته الله پاک نصیب کړی دی بس زما چا سره دغه نشته او ما چې کوم دی نو د مسلمانانو په قبرونو کې د هغوی په قبرستان کې د هغوی زما تدفین وکړي رسول الله صلی الله علیه وسلم په دې واقع باندې خبر شو وی فرمایل چې دا خو صاحب یاسین په شان معامله د سره وشوه قرآن کریم کې په سوره یاسین کې الله جل شانه د یو کس تذکره کړې ده چې هغه د پیغمبرانو حمایتي و هغه واقع په سوره یاسین کې چېرته وګورئ وی چې د عروه ابن مسعود سره هغسې واقع وشوه رضی الله عنه چې کله د سره دا کار وشو د هغې نه پس د حنین او د طائف خلک بیا په خپله کې خفه وو چې دا موږ څه وکړل بیا یو دوه مشران عمر ابن امیه او عبد یالیل دا عبد یالیل هغه کس دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د مکې مکرمې نه دعوت لپاره طائف ته تللی و نو د طائف په مشرانو کې د خبره نه وه اورېدلې لیکن الله جل شانه چې غواړي الله بادشاه دی کله یو انسان نه ډېر ګناهونه شوي چې هغه هدایت ته راوستل غواړي اللهم لا مانع لما اعطیت ولا موتی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد اللہ جس کو دینا چاہے اس کو کوئی روک نہیں سکتا خدای پاک چې هدایت چاته ورکوي هغه څوک ایسارولی نشي
الله جل شانه چې چاته هدایت ورکوي هغه څوک ګمراه کولی نشي بیا چې قسمت کې وو نو دغه عمر ابن امیه عبد یالیل څخه لاړو حالانکه د دې په خپله کې یو بل سره خبرې هم نه وي چا ورته وویل چې عمر راغلی دی وی عمر دلته څه کوي وی راغلی دی بهر وی چې بهر روزه غټ سردارانو دواړه عبد یالیل ووتو نو عمر ابن امیه ورته وایي چې ګوره تا ته پته ده چې نن سبا عرب په علاقو کې ګیر چاپېر خواري دي تا ته د دې سړي حال معلوم دی رسول الله صلی الله علیه وسلم یاد کو چې د هغه ډله او د هغه پاره درنه شوي ده او د دې سره جنګ کول دا ډېره زیاته ګرانه خبره ده نو که ستا خوښی چې اسلام قبول کو نو دی ورته وایي چې ټیک ده خو ته داسې چل وکړه چې ته لاړ شه امر ته وایي رسول الله صلی الله علیه وسلم څخه او حالات معلوم کو د دې خبر نه خبر کا عمر ابن وایي چې یوازې خو زه نه ځم ځکه که یوازې لاړم نو کوم حشر چې د عروة ابن مسعود شو هغه به زما شي ما به خلک پرې نه دي داسې چل وکړه چې ما سره د قوم یو څو کسان نو 15 کسان یې ورسره کړل هغه 15 کسان د عمر سره 6 کسان دا وفد لاړو رسول الله صلی الله علیه وسلم ته مدینه منورې ته دا مشرانو چې دی کله مسلمان شوی نو بیا به ټول قوم مسلمانان شي دی چې کله مدینه منورې ته ورسېدل نو بهر د رسول الله صلی الله علیه وسلم اوخان او د بیت المال هغه سرېدل او مغیره ابن شعبه رضی الله عنه صحابي دی هغه سرول مغیره ابن شعبه چې دی ولیدل چې دا خو د طائف مشران راغلي تپوس یې کړی دی وی موږ په دې خیال راغلي د اسلام په ارادې سره مغیره ابن شعبه رضی الله عنه خپل نور مرګر ته وی چې تاسو سارو ته خیال کوئ او ډیر د خوشحالۍ نه مدینه منورې ته په ټوپونو رالو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته د دې خلکو اطلاع ورکم دا الله رسول ډیر خوشحال شي ځکه چې د ثقیف لپاره مخکې دعا کړي نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته اطلاع لپاره مغیره ابن شعبه را روان شو چې کله د مدینه خواته ورسېدو نو لومبی ملاقات د ابوبکر صدیق رضی الله عنه سره وشو ابوبکر صدیق رضی الله عنه ته وایي چې خیر خدای دومره ګرم ګرم او تیز تیز روانه مغیره ابن شعبه رضی الله عنه ته وایي چې دغسې چل دی ټول حالات یې ورته وایي هغې څه شرایط دي د طائف خلک راغلی دی مسلمانېږي خو رسول الله صلی الله علیه وسلم د شرایط مخې ته کوي پیغمبر علیه الصلاة والسلام ته ابوبکر صدیق صاحب چې واردل نو ورته وایي چې ته به نه ځې دا خبر به رسول الله صلی الله علیه وسلم ته زه وړم د ابوبکر صدیق رضی الله عنه د الله د رسول سره تعلق هغه په ټولو صحابو کې مقدم او د حضرات شیخینو ابوبکر عمر رضی الله عنهما او بیا په دې دواړو کې د ابوبکر صدیق سے چې په غار سور کې مسره دی ابتدا کې مرګري دی رفیق ته په سختو ځایونو کې د الله د رسول سره او رسول الله صلی الله علیه وسلم به د سره سلام مشوره کوله ورته وایي چې ته به نه ځې دا خبر به زه وړم مغیره ابن شعبه رضی الله عنه واپس کو ابوبکر صدیق صاحب لاړو مغیره ابن شعبه مازیګر بیا راورسېدو خپل ځای ته رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ابوبکر صدیق صاحب اطلاع ورکړه پیغمبر علیه الصلاة والسلام دا کسان راوغوستل دای سره ملاقات وکړو نو دا 6 کسانو دای چې کله پیغمبر علیه الصلاة والسلام سره خبرې کولې نو د یو څو شرایط کې خلوی موږ په دې شرایطو باندې مسلمانی یو شرط دا کې خو چې زمونږه په علاقه کې چې کوم بوت دی په طائف کې بوت غټ لات دی مشرکینو به ورته خدای او غټ بوت هغه وایي چې دا بوت به 3 کالو پورې نه ماته یا رسول الله دا شرط دی زمون دویم شرط مدا دی چې موزه کې مونږ سره تخفیف وکړي موز به نه کوو مسلمانیږو خو موز نه دریم دا چې کله 3 کاله پس دا بوت یا نور بوتان زمونږه ماتیږي نو مونږ به نه ماتو په مونږ یې مه ماتوئ په بل چا باندې یې مات کړئ دې کې د دوی پالیسي وه
هغه پالیسی دا وه چې مونږ تلو سره که دا بت مات کو لات نو زمونږ د قوم سړي او ښځې به ټول مونږ ته بلوه شي، نو یو خو به مونږ پرې نه دي، او بل دا چې هغوی به د اسلام نه ایثار شي، ضد کې به راشي چې تاسو چې دومره زمانه د هغې بوتانو پرستش شوی او بیا یې ماتی، بیا کله هغوی برداشت کوي. یو دا چې کله د اسلام په دی کې زړونو کې ننوځي، د هغې نه پس به بیا مات کو، نو 3 کاله مهلت یې دې دپاره وسته. دویم دا چې مونږ ته مز معاف شي، دا یې دې دپاره وی چې فوراً که چرې دا هر څه د دین اسلام احکام لاګو شي، نو ورځ کې 5 مزونه دا به قوم ته ګران شي، نو هسې نه انکاریان نشي. او دریم دا چې کله دا بت ماتیږي نو زمونږ په لاسونه بل چاته ووایي چې دا مات کی، ځکه چې بل څوک یې ماتوي نو ټیک ته زمونږ قوم او مونږ ماتو په خپله باندې، نو زمونږ به د دې غلط اثر زمونږ په نور قوم باندې کېږي. بهرحال دا د هغوی شرایط وو. رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته څه وفرمایل؟ پیغمبر علیه السلام ورته وفرمایل چې تاسو وایي چې 3 کاله دا بت پرېږدئ؟ نه. بیا ورته وی چې یا رسول الله 2 کاله؟ وی نه. وی 1 کال؟ وی نه. بیا د میاشتو په حساب سره؟ وی چې نه. بیا 1 میاشت کو؟ وی 1 ساعت دپاره هم بت نه. چې کله تاسو اسلام قبول کو نو بیا د بت څه معنا شوه؟ دې نه معلومه شوه چې هغه پالیسی چې حکومتونه او مسلمان قوم د کافر قوم سره او د کافر حکومت سره کوي، او هغه د قرآن کریم ضد او د هغې خلاف وي، او د رسول الله صلی الله علیه وسلم د شریعت خلاف وي، هغه پالیسی په هیڅ صورت کې قابل قبول نه ده. دا د خوب پیغمبر صلی الله علیه وسلم تعلیم دی، دا د هغې امت ته ده. ځکه چې الاسلام یعلو ولا یعلا، اسلام به همیشه عالی وي، هغه به بالا وي، قانون به د اسلام چلی. لږ وخت دپاره د بل چا تسلط تسلیمول دا هرگز نه. نن سبا مختلف پالیسیانې، بعضې مسلمانان چې هغوی مزم نه پیژني، په شرابونو کې نشه پراتی، د اغیارو سره مختلف پالیسیانې کوي. اس میں ہمارے لیے یہ خیر ہے، ہمارے لیے یہ فائدہ ہے، یہ ان لوگوں کے جو یہ چیزیں ہیں یہ ہمارے مفاد میں استعمال ہوگی، ہمارے پاس آ جائے گی، ہماری قوم کو تقویت ہوگی، ہماری معیشت مضبوط ہوگی. حالانکہ جب سے یہ سلسلہ شروع ہوا ہے اس وقت سے معیشت مسلمانوں کی نیچے گرتی جا رہی ہے. دا پالیسی چې کله نه شروع ده، دا هغه وخت نه چې کوم دی نو معیشت بخکته روان دی. نو کومه پالیسی چې د شریعت د رسول الله صلی الله علیه وسلم خلاف ده، هغه نه د مسلمانانو په مفاد کې ده، نه د اسلام په مفاد کې ده، او نه هغه قابل قبول ده، او نه مسلمان قوم ته په هغې سره خیر رسي، الټه ضرر او نقصان دی سراسر. ولا ترکنوا الى الذین ظلموا فتمسکم النار، ولا ترکنوا الى الذین ظلموا، تم ان لوگوں کی طرف جو ظالم ہیں، جو کافر ہیں، جو مشرک ہیں، جو یہودی ہیں، جو عیسائی ہیں، جو دہریے ہیں، ان کی طرف ذرا برابر مائل بھی نہ ہو، تمہارے اندر جھکاؤ بھی پیدا نہ ہو. فتمسکم النار، پھر تمہیں آگ چوئے گی، بیا بس تاسو انجام اغا جہنم وی اور وی کدا سے موکل. دا اللہ جل شانہ وٹلا فیصلہ دا. او الله جل شانه چې کوم یو کس دا الله په دین باندې غیرت کړی دی، هغه یو کس تاریخ پاڼې تاسو واړوئ وګورئ، په زرګونو په لکونو کسانو کې یو کس محفوظ کړی دی، 9 کسان محفوظ کړي دي، 15 کسان محفوظ کړي دي، چا د هغوی ویښته ته نقصان نه دی رسولی. او چې چرته شهیدان شوي دي بعضې ځایونو کې، نو شهادت کرامت دی د مؤمن دپاره، دا نقصان نه دی. د مؤمن نقصان دا دی چې د هغه نه ایمان سلب شي، والعیاذ بالله. هغه د کافر سره د کافر مذهب د کافر عقیده ومني، د اسلام لاندېوالی او د کفر غلبه ومني، والعیاذ بالله. دا د مسلمان هار دی، دا بیداد دی، دا د مسلمان نقصان دی، دینی لحاظ سره، دنیاوی لحاظ سره، هر لحاظ سره.
یو دا پیغام رسول الله صلی الله علیه وسلم وته فرمایل چې نه نن سبا بعض ځایونو کې دا پالیسیان راځي څه چلو شو بوت ته کمات نشو سبو شي. محمود غزنوی رحمه الله چې زمونږ سره لنږدې تیر شوی دی په تاریخ کې دا غنم دی مسلمان بادشاه غزنی پایتختو د افغانستان علاقه د نن سبا کله چې هندوستان تلاړو په هندوستان باندې په هندو قوم باندې حمله کوله آل تلاړو دا غي غټ بوت د هندوانو منجوران وترال وی چې دا بوت پرې دسه دومره ډیر غټ مال او دولت هغه وته کې قیلولی وختو د غرمې سترګې ورلسترګې پټې شي نو په خوب کې ویني چې یو طرف ته جهنم دی بل طرف ته جنت دی او د په باره کې فیصله کیږي چې دید چې څنګه دا غي خوب د هیبت د وجه نه رويخ شو فورن وی چې نه په هیڅ صورت کې نه بوت نه پریدو. باس فیصله وکړه چې دا مات کوي چې بوت مات کو نه د بوت نه دنه قیمتي لال او جواهر او غمی او هیره غروت چې دا غي قیمت دا غي نه په سو چند زیات چې کوم لالچ دی ورکولو. الله جل شانه د دنیا غا کس خصیص شی مال او دولتم ورکو او دین او عقیده او خپل قومي حمیت هغه محفوظ او بچ پاتې شو. رسول الله صلی الله علیه وسلم وتو فرمایل چې دا کې دین شي چې تاسو مسلمانان شئ او بیا بوت مونږ پریدو چې څنګه ما اسلام قبول کو فورن بدا بوت ماتي. یو دویم دا فرمایل چې تاسو د موسی مبارک وایي نو هغه دین بسی چې پاغه کې مزنی دین اسلام کې سر فرست عبادت په شهادتینو پسې چې ذکر کیږي اقامت الصلات مز د آداب سره ادا کولی شهادت والله اله الا الله وان محمد رسول الله دا ډومبې ستن د غټه. دویم اقامت الصلات دین بعضی دین نن سبا عجیبه حالت ته چې خیر دې دا پرېدا موږ مسلمانان خو یو آخر مسلمان پس شوي مسلمان کې خود مسلمانۍ نخي چې دا دې پرې خل معاملات ستا د غیارو پشان لباس ستا د غیارو پشان تعلیم ستا د دین نه دارد د غیر تعلیم دې حاصل کو تهذیب ستا د غیر دې کړه وړ معاشرت او ستا د غیر دې معیشت او معاملات ستا د غیارو دي دین په کوم ځای کې دی بیا دین څه شی دی. یو سړی وای اوس هم نن سبا خلک په ماشینانو باندې په دې لاس باندې په دې دا دغه خلک او اره خلک جوړي په بدن باندې څوک ماران جوړ کی څوک لړمانان جوړ کی په دې سرمن کې په ماشینانو به جوړي ما هونه دي کتلی په خوا پستنو باندې خالونه والے کېدل او چې چا به دا غې نه علاوه سره جوړول نستنې به په بدن کې نه ایستي او بیا به پاغه کې رانجا چول یا پکې نیله چول. یو سړی به زمره جوړول یو بل کستا غفن ماهر تلاړو د الله سی وته کې هوته په دې زمره جوړ هغه چې پاکستان نه ایستي نو هغه خصوصي کولو نو دیو ته چوف دا خړې څه کوي څه جوړه وې د زمري لکې جوړم وې چې سړی لکې پرېدا نور نره جوړ بیا وې چې ښا بیا چې په پاکستاني منډلې وې اوس کې دا خډیر سوې کوي وخپې جوړوم د زمري وخپې پرې د زمري جوړ بیا خپې پرې بیا چې کلستنې پکې نه ایسته بیا د اوف کول وته چې دا څه کې وې سره جوړوم می سړی سره پرې د زمري جوړ کا وې چې سری نه خپې نه لکې نه زمري پس شو. نو چې کله دین اسلام کې ستا معاشرت د اسلام پرنګ نی ستا تعلیم اسلامی نه ده بنیادی طور سره بچپن کې ماشوم ته هغه تعلیم ورنکې او هغه ته د عقیده د اسلام نه خوله هغه آداب د اسلام زنه کو دغه تربیت په اسلامی طرز باندې وشو ستا معاملات اسلامی نه دي ستا کور کله هغه اسلامی نه ده ستا جبه اسلامی نه ده ستا لباس او پوشاک او حلیه اسلامی نه ده پیغمبر د شریعت مطابق نه ده هغه اسلام په کوم ځای کې دی هغه صرف د موس په باره کې رسول الله صلی الله علیه وسلم وتو فرمایل نن سبا دغه سکی دا یاد ساتي چې اوس په مسلمانانو باندې عام نفسیاتی طور سره یو جنگ جاری دی
او ډیرو ملکونو کې هغه قبول شوی دی. زمون په ملک کې هم یو غټه طبقه هغه جنگ قبلی او هار ورته منلی دی، او تاسو کې څه غیرت او دینی حمیت او د دین سره محبت شته دی، قطعا د دینه ګریزان بچ کړئ. هغه څه دی دجال را روان دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم د نن 1400 کاله مخکې فرمایلی، د هغې نه په زرګونو کاله مخکې نوح علیه السلام خپل قوم ته فرمایلی چې دجال به راځي. دجال یو عظیمه فتنه ده، عظیمه فتنه ده، او د دجال د فتنې بنیاد هغه دا دی چې ستا مذهبي، دینی، ایمانی، اخلاقی، عملی بنیادونه هغه کمزوري شي، انتهایی کمزوري شي. ستا د دین سره تعلق نی، او د الله سره د تعلق نی، او د دین سره د تعلق نشواله هغه سره ستا د قرآن سره تعلق کمزوري، ستا د دین د تعلیم سره تعلق کمزوري، ستا د پیغمبر د اخلاق او د تهذیب سره تعلق کمزوري، ستا د جماعت سره چې پاغې کې دین بیانېږي هغې سره تعلق کمزوري، ستا د مدرسې سره تعلق کمزوري، ستا د اهل علم سره د دینی حلقې د هغې چې کوم مصلحین دي، مرشدین دي، د هغې سره تعلق کمزوري. کوم ځای چې ستا عقیده زده کېږي هلته ستا تعلق کمزوري. تا دینی معاملات چې دینی طرز باندې کېږي حرام نه بچ کېدل، حلال اختیارول، د هغې د پوهېدو کوشش نه کوې، هغې نه ته لرې، دې سره ستا دین کمزوری کېږي. او دجال چې زورور کېږي په همدغسې خلکو به راځي، ځکه چې هغه به د مادې په شروع. نن سبا دا آواز ویله کېږي فلاں ہمارا مسیحا ہے، فلاں ہمارا مسیحا ہے، اس نے ہمیں بچایا، تمہیں اللہ نے بچایا، تمہارا بچانے والا صرف اور صرف اللہ ہے. او کچره دا کافر وي نو دا ستا وینا تا کفر ته وباسي، دا ستا ظاهري سبب جوړېدی شي، لیکن ستا بچ کوونکی الله دی. کله یو مسلمان، کله یو حیوان، کله یو ونه، کله د یو ونې پاڼه هغه ستا د بچ کېدو سبب جوړ شي. او نن سبا انسان خپل جان، خپل مال، خپل اهل و عیال ته ترجیح په ایمان او عقیده باندې ورکوي چې دا محفوظ شي، خیر دی هغه دې لاړ شي. دا کمزورتیا د دین د وجې نه چې کوم سړی د جان بچ کوي، دته صحت ورکوي، دته مال ورکوي، هغه د مسیحا دی. او دجال چې راځي نو هغه به خپل ځان ته دجال نه وایي، هغه به ځان ته مسیحا وایي، میں تمہارا خیر خواہ ہوں. کوم خلک چې ما څخه رالو هغه دپاره دا شنه باغونه دي، او کوم کس چې زما منکر وي ما پسې نه ځي هغه دپاره دا اور دی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی اس کی آگ میں کودو اور اس کے باغات اور ہریالی سے اپنے آپ کو بچاؤ، اس کے پاس جو پانی ہے اس سے اپنے آپ کو بچاؤ. دجال سره چې کوم اور دی هغې ته ټوپ کوي، دا په حقیقت کې جنت دی او باغونه دي. هر لحاظ سره تا نن سبا دا حالات وګورئ، په دنیایي بین الاقوامی سطح باندې دا ډنډوره ده. د حرم شریف نه لرې کېدل، د خانه کعبې نه لرې کېدل، د مسجد نبوي نه لرې کېدل، د جماعت نه لرې کېدل، د اسلامي اجتماعاتو نه لرې کېدل، چې کوم ځای کې دین زده کېږي، اخلاق زده کېږي، د هغې نه هلته یو بل ته نږدې کېږي. داسې سوچ، داسې تصور، داسې د بیمارۍ یره د خلکو په اړونو کې ننیستی شوي ده چې د دې مقاماتو نه لرې شي. اوس د رمضان میاشت راله، دې سیز بیا څومره زور ونیو، ځکه چې د رمضان په میاشت کې د خلکو د ذهني سوچ، د زړه صفائی کېږي، تزکیه. هر غړی، هر ساعت د رحمتونو ده، هر غړی پېشمني وخت کې د الله رحمتونه، د شپې د ورځې چې سړی ودي، ځکه چې سهار نه تر ماښامه پورې سړی په عبادت کې دی. ستا ذهن ته ستا د خیرخواهانو په ذریعه باندې داسې سوچ اچولی کېږي، دا به راته وویلی شي چې ګورې خیال کوئ تراویح ونه کوئ، ختمونو کې مه ودرېږئ، جماعتونو کې جمع ډېرې زیاتې مه جوړوئ. دا چې کله ته د الله جل شأنه د کور نه لرې شوې، د خدای نه لرې شوې، د مزونه نه لرې شوې، د الله نه لرې شوې، د قرآن کریم نه لرې شوې، د الله نه لرې شوې، د خیر د ځایونو نه لرې شوې، د خدای نه لرې شوې. د دجال تسلط او د فتنو په تا باندې مضبوطي. زه تاسو ته د خیرخواهي په طور باندې ویم چې خپل دین او خپل مذهب او د هغې شعائر او د هغې اعمال هغه راټینګ کړئ. مز
سره مضبوط تعلق کلک پیدا کوي. د قرآن کریم تلاوت، الله جل شانه ذکر، روجا ډیر په خوشحالۍ سره پېشمنه، تراوی، د قرآن کریم ختمات، دې سيزونو ته زور ورکوي. دا هر څه خدای الله جل شانه په قبضه قدرت کې دي او تخپل رب ځان طرف ته متوجه کول شي په دې اعمالو باندې. ته چې کله د اغیار او سیر اختیار کې د الله د کور نه لري شي، ته به خدای پاک څنګه ځان ته متوجه کې؟ اب ستا دعا بس قبل تا کړي سي دي الله جل شانه ته تاسو شی وړاندې کړي. کله به تا ستا شی ملو شي ته پسې غتم روغي او خطا تبا الله جل شانه په قهري. یو کتاب کې ما قتل ابراهیم خلیل الله سره د یو بوډا ملاقات شو. ابراهیم علیه السلام غرونو طرف ته وته، یو بوډا سپینګیری سره ملاقات شو. هغه سره خبرې کېدې، هغه بوډا نه پیژندو چې دا څوک دی. هغه نیک بندو د الله په غرونو کې پاتې کېدو. نو ابراهیم علیه السلام وسره خبرې اترې کولې. بیا ورته وایي چې ابراهیم علیه السلام پاتې کېږي کوم ځای؟ دا سین نه پورې مې ځای دی. په سین باندې وایي چې زه ستا ځای ګورم. روان شول دواړه. یو خلیل الله د ابراهیم، نو د سین د پاسه داسې روان شول لکه سړی چې په ځمکه رواني. ایو د الله نیک بنده دی. نو الله جل شانه ډېر لوی ذات دی. هغه کرامتن یو خپل بنده هغه ته یو شی داسې ورکي، دا هر څه الله کوي. په سین د پاسه دواړه پورې وتل بغیر کشتۍ نه، لکه سړی چې په ځمکه خپېږدي. پورې چې لاړل یو غره قسمه سوه، هغه غار کې کېنولو. بوډا ورته وایي چې دا زما ځای دلته پاتې کېږم. ابراهیم علیه السلام ورته وایي چې زه خبرې خو مه وکړې، خو هغه لا پوه نه دی چې دا ابراهیم علیه السلام دی. وایي دعا وکړه زه به پې امین ویم. نو هغه بوډا ورته وایي چې د هغه سړي دعا به زه به څه دعا وکړم، ځکه چې 300 کاله وشول یو دعا کوم او دعا مې نه قبلېږي، عمر یې ډېر و. وایي څه دعا کوې؟ وایي دا الله یو نیک پیغمبر دی، دا الله نیک بنده دی، ابراهیم خلیل الله باندې یادېږي. وایي زه وایم چې یا الله هغه سره مې ملاقات وکړې، هله مرګ راولې، د هغه د ملاقات نه بغیر نه. وایي تر اوسه پورې مې ملاقات نه کېږي. 2 کاله وشول دعا غواړم، دعا مې نه قبلېږي. نو هغه د مایوسۍ شکل اختیار کو. ابراهیم علیه السلام خدا الله پیغمبرو او کومه اصلاح چې انبیا کوي هغه بل څوک نشي کولی. غیر پیغمبر به ټیک ته عابد شي، خو د پیغمبر غونې مصلح نشي جوړېدی. نو ابراهیم علیه السلام ورته وایي چې ناامیده کېږه ما، کله الله جل شانه د خپل یو نیک بنده دعا هغه قبلی نه، دعا غواړي او دعا یې قبلیږي نه. ولې؟ ځکه چې د الله جل شانه د لاس اوچتول ډېر خوښ دي. نو الله پاک دا خوښوي چې د ما ته لاس اوچت کړي، روزانه ما نه غواړي. او غواړي که دنیا غواړي نو چې دنیا ورته ورکړم، خو بیا به لاس ښکته کړي. او دا لاس اوچتول د خدای خوښ دي. په پېشمني په وخت کې، په روژه کې، په مزونو پسې دعا توجه سره غواړي. دا الله دا بنده خوښ دی، دا حالت یې خوښ دی. دا یاد ساتئ الله جل شانه سره هر څه شته، لیکن هغه سره عاجزي نشته، هغه سره کبریایي د لوی، هغه لوی ذات دی. عاجزي د بنده ډېره خوښه ده. الله جل شانه سره هر څه شته، لیکن هغه سره حاجت نشته دی. حاجت د مخلوق ته خدای ته محتاج دی، او هغه د مخلوق حاجت پوره کوي او غواړي چې مخلوق ما نه وغواړي. الله سره هر څه شته، خو الله جل شانه سره سوال نشته چې د چا نه سوال وکړي. هغه ته ضرورت نشته د سوال، په هر څه پوره دی. هغه د بنده سوال خوښوي. الله جل شانه سره هر څه شته، خو خدای د چا عبادت نه کوي. هغه معبود برحق دی. ټول کائنات د هغه په بندګۍ او عبادت کې لګیا دي. هغه د بنده د سر ټیټول ډېر خوښوي، چې په رکوع کې ورته ټیټي، په سجده کې ورته ټیټي. ابراهیم علیه السلام اصلاح وکړه چې نا امیده کېږه مه. کله د سړي دعا په دې وجه نه قبلېږي چې الله جل شانه غواړي چې دا سړی ما ته، نو تاسو ته م ویم چې د خدای نه مایوسه کېږئ. ما بیماري دي د په کور کې، خدای نه غواړه. کلم غلطه خبره د خولې نه راونه باسي. مازغو کې په زړه کې غلط سوچ رانه ولي. ستا رب په تا باندې ډېر مهربانه دی.
ته صحیح معنو کې مؤمن جوړ شه. دا د دنیا غنا، د دنیا مال او دولت، د دنیا کور او بنگلا، د دنیا لوټي خاورې، د دنیا سورلی، دا څه شی دی؟ اصل ایمان دی، د الله جل شانه سره تعلق دی، او خدای پاک په دې باندې د ابدي ژوند، فلاح او فوز او کامیابی او خوشحالیان د انسان نصیب کوي. نو ابراهیم علیه السلام ورته دا فرمایل، او کله ابراهیم علیه السلام ورته وویل چې یو کس د خدای نیخ وخ، یو کس نیخ وخ، هغه چې څنګه لاس پورته کړي نو هغه شی ورته ورکړي. کله داسې وي، دا ضروري نه ده، کله د نیکانو خلکو دعاګانې قبلي، نیکانو خلکو ته آلتم شته، دلتم شته، دعایم قبلېږي. کله کله داسې وشي الټا، لیکن هغې کې حکمتونه دا دي، پیغمبر ورته هغه بیان کړ. کله یو انتهایی ګناهګار، زانی او شرابي سړی، بدماش د دنیا، حرامو کې بوخ پروت دی، په صحت هم روغ دی، بال بچم شته، کور هم ښه دی، سورلي هم ښه ده. خلک وایي چې وګوره دا کمقل خلک وایي د خدای په څنګه لوی فضل دی، حالانکه دا د خدای فضل نه دی، د حرامو دولت ته د خدای فضل ویل دا غلط نسبت کول دي. په دې باندې توبه وباسه. دا الله جل شانه په امتحان کې قرآن کریم کې الله پاک رسول الله صلی الله علیه وسلم ته فرمایي، او دا غي په زمن کې هر امتی ته فرمایي، ولا تمدن عینیک الی ما متعنا به. ته سترګې د دې هغه مال ته ماړو چې کوم مال دی ته مونږ ورکړی دی، دا مونږ دنیا کې دی ته ډیل ورکړی دی، مزه او پیراکاګو په آخر کې بیا دا الله جل شانه د ابتلا د پاره ورکړی. او د خدای قهر چې کله راشي بیا د خپل مال او دولت، اولاد، پلار، نیکه، هیڅ کوم نشي بچ کولی، پل پرو جنبه هم نشي بچ کولی. نو بهرحال ابراهیم علیه السلام ورته فرمایل، کله هغه ګناهګار ته بغیر د غوښتنو ورکوي، بغیر د غوښتنو، خو لارې حرام او غلط اختیار کړي دي، په هغه لار ورته راځي. قرآن کریم کې الله پاک فرمایي، تاسو د خدای رزق په ګندو لارو باندې ککړ کو، خدای خو هم در کولو، حرام لار دی ونیو، په هغې باندې هغه رزق حاصلی. بیا ورته ابراهیم علیه السلام ځان وښولو، وایي زه ابراهیم خلیل الله. بوډا ډېر خوشحال شو. بهرحال عرض مې دا کولو زما عزتمندو چې نن سبا فتنې دي دجالي، خپل دین سره، خپل رب سره، خپل مس سره، قرآن کریم سره، د الله ذکر سره، روجې سره، د جماعت سره، د عباداتو سره، د طاعاتو سره، د سچائی او رښتیاو سره، د سمو معاملاتو سره، د حلالو سره تعلق مضبوط پیدا کړي. تا به انشاءالله خدای پاک نه بدرنګي، په دنیا کې هم، په قبر کې هم، په آخر کې هم. واخر دعوانا الحمدلله.